بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ رکو نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کړئ نعمتی اللتی، نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما کړی و په تاسو باندې. و اوفو بعهدی، او پوره کئ وعده زما. اوفی بعهدکم، پوره بکم زه وعده ستاسو. و ایای فرهبون، او خاص زمانه ویریږئ. و آمنو، او ایمان راوړئ بما په هغه کتاب انزلتو چې نازل کړی دی ما، مصدقا لما چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب، معکم چې ستاسو سره دی. ولا تکونو، او مه جوړیږئ تاسو اول کافر به، وړمبي کافران په دې سره، یا وړمبي انکار کوونکي په دې سره. ولا تشتروا بآیاتی، او ما اخلی زما په آیتونو ثمنا قلیلا، قیمت لږ. و ایای فاتقون، او خاص زما د غضب نه ځان ساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، او مه ګډوډوئ حق د باطل سره. وتکتموا الحق، او مه پټوئ حق. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهیږئ. دلته دې ځای کې دوه خبرې دي که نه، چې هغلته ولا دی چې مه ګډوډوئ حق د باطل سره، او مه پټوئ تاسو حق، نو او تاسو ښه پوهیږئ. او که داسې وای چې مه ګډوډوئ حق د باطل سره، او تاسو پټوئ حق، او حال دا دی چې تاسو ښه پوهیږئ، مطلب سره د پوهې تاسو حق مه پټوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، قایموئ مونځ او ورکوئ زکات. ورکعوا مع الراکعین، او ټیټ شئ د ټیټېدونکو خلکو سره، رکوع کوئ د رکوع کوونکو خلکو سره. اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته په نیکۍ سره. وتنسون انفسکم، او تاسو هیروئ خپل ځانونه. وانتم تتلون الکتاب، او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب. افلا تعقلون، نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد غواړئ په صبر او په مانځه سره. وانها لکبیرة، او بېشکه دا مونځ ډېر ګران کار دی، الا مګر نه دی ګران علی الخاشعین، په خاشعینو باندې، په فرمان منونکو باندې. الذین، دا خاشعین هغه خلق دی، یظنون چې دوی یقین لري، انهم ملاقو ربهم چې بېشکه دوی به ملاقات کوي د خپل رب سره. وانهم الیه راجعون، او بېشکه دوی به هم الله طرف ته واپس تلونکي دي. په دې رکوع کې الله رب العالمین یا بنی اسرائیل ذکر کړی دی، چې اے بنی اسرائیلو، یعنی اے اولاد د اسرائیل. نو اسرائیل چې دی د دې معنا ده د الله بنده، او اسرائیل د حضرت یعقوب علیه السلام لقب و. د حضرت یعقوب علیه السلام پلار چې و هغه حضرت اسحاق علیه السلام و، او د اسحاق علیه السلام پلار حضرت ابراهیم علیه السلام و. نو د دوی د نسل ته د دې وجې نه د یعقوب علیه السلام د پوره نسل ته بني اسرائیل ویلی کیږي. او دا د مدینې په خوا او شا علاقو کې یهودیان اوسېدل. نو په دې وجه د دې ځای نه واله د 14مې رکوع پورې مسلسل، دا 5مه رکوع ده که نه، نو د 14مې رکوع پورې مسلسل د دوی ته یو تقریر شوی دی، لکه دا خطبې چې دي دا د بني اسرائیلو طرف ته دي، ځکه چې غیر چاپیره په مدینه کې هم یهودیانو، قرآن خو د قیامته پورې کتاب دی، نو اکثریت په دنیا کې د یهودیانو دی، د دې بني اسرائیل دی که نه. نو ځکه الله رب العالمین ورته فرمایي چې په دنیا کې خو د نیکۍ د خورولو کارونه چې وو هغه خو ستاسو د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام اولاد وای که نه، خو
تاسو دا کار ونه کو ما خو تاسو له فضیلت درکړی و په پوره دنیا باندې الله چې فرمایي چې انعمتو علیکم یاد کوي هغه زما نعمت چې ما په تاسو باندې کړی و نو هغه دا نعمت و چې په پوره دنیا کې ول الله دا فضیلت ورکړی و چې دوی نسل در نسل په دوی کې پیغمبران راغلي وو او الله پاک ورته دا کار حواله کړی و چې د الله تعالی د دین دا خدمت چې دی دا به تاسو کوئ په پوره دنیا کې به تاسو هغه قوم یې چې تاسو به عملي نمونه یې تاسو به خلکو ته د الله کتاب تورات ور رسوئ خو دوی د هغې نه صرف هغه خبره راواغسته چې کومه د دوی د خواهش مطابق و چې کومه خلاف و هغه یې پرېښوده نو الله رب العالمین د دوی نه دا منصب واغستو او دا منصب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه امت ته حواله شو نن زما او ستا دا کار دی نو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته حواله شو نو الله پاک ورته فرمایي و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم وستاسو ایمان راوړئ په هغه کتاب چې ما نازل کړی دی چې هغه تصدیق کوي د هغه کتاب چې ستاسو سره دی یعنی تاسو اوس په دې قرآن کې ایمان راوړئ تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ د هغه ملګرتیا وکئ تاسو مخالفت ولې کوئ هغه خو څه نه وي بل څه نه دي راوړي خو د حقې سلسلې یوه کړۍ ده که نه د الله د طرف نه نبوت پیغمبري ده چې الله چاته میلاو کړي نو تاسو ولې وړمبني کافران جوړیږئ او د الله په آیتونو قیمت لږ مه اخلئ د دنیا د فایدې قیمت لږ مطلب د دنیا فایده نو د دنیا فایدې سوچ دی او آخرت په خپل بربادوئ نو د تعویذونو او د ټوټکو او دغه او د پیسو ګټلو ذریعه هم جوړه کړې ده د الله کتاب تورات نو الله فرمایي و ایای فتقون زما د غضب نه ویریږئ د الله د قهر نه ویریږئ او حق او باطل مه ګډوډوئ تاسو ته ښه پته ده چې دا خبره حق ده او تاسو هغه ګډوډه کوئ او هغه پټه کوئ حالانکې تاسو پوهیږئ نو بیا الله فرمایي منځ قایم کوئ زکات ورکوئ او ټیټ شئ د ټیټېدونکو سره لکه دوی خو به په خپله خلکو ته دا وي چې آخري پیغمبر به راځي او د هغې سره به د الله د طرف نه یو قانون راځي به د قیامت پورې تورات کې دغه موجود پیشن ګویاني که نه او چې بیا کله پیغمبر راغی نو خلکو ته خو تاسو د نیکۍ حکمونه ورکول چې دا به دا به دا به او چې په خپله اوس په تاسو باندې راغلله نو تاسو خپل ځانونه هیر کړئ هغه هم هیر کړل حالانکې تاسو خو تورات لولئ نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ الله ورته فرمایي څومره په ښایسته طریقه سره دا خبرې دي که نه د بنده سم په دې ذهن کې ورننوځي چې الله رب العالمین څومره په ښایسته طریقه د یو انسان دماغو ته اپیل کوي چې دا هر څه د الله رب العالمین د قانون تحت لاندې کیږي دا د یو انسان کار نه دی محمد صلی الله علیه وسلم ځان په خپله نه دی پیغمبر کړی د الله د طرف نه پیغمبر شوی دی د دې امت دا ذمه داري ده یو خوا یهود بني اسرائیلو ته خطاب دی او بل خوا ما او تا ته تنبیه ده که نه چې تاسو له الله پاک دونه غټ مقام درکو تاسو به نن دا کار کوئ مخکې به یې خوروئ تاسو بیا الله رب العالمین فرمایي دلته یو واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین دلته هم الله فرمایي منځ قایم کوئ زکات ورکوئ ټیټ شئ د ټیټېدونکو شنې الله ته خشوع کوونکي شئ عاجزي کوونکي شئ ټیټېدو مطلب دا چې خپل خواهشات وروسته د الله حکم مخکې او بیا الله دلته فرمایي چې واستعینوا بالصبر والصلاة دوه ځله دلته د مانځه حکم راغی که نه چې امداد حاصل کوئ په صبر سره او په مانځه سره او بېشکه دا لویه خبره ده ګران کار دی دا مونځ پنځه وخته ځان تیارول او ځان پاک ساتل او مانځي کېدل او دا رکعتونه خشوع خضوع خو الله فرمایي نه دی ګران په خاشعینو نه دی ګران هغه خو تا دي چې کله به د بل مانځه وخت راځي که نه ځکه چې هغوی دا یقین ساتي چې د الله سره زموږ ملاقات دی الله سره به میلاویږو او بېشکه موږ ټول به الله ته واپس کیږو او د دې هر سره براله الله رب العالمین بدل راکوي د مانځه نظام چې دی نو دا په بني اسرائیلو کې د امامتۍ مونځ چې و بلکل لکه تقریبا ختم شوی و نو الله رب العالمین ځکه دلته د مانځه په دې یو رکوع کې دوه ځله اهمیت چې دی هغه د مانځه واضحه کو یو دا چې مونځ قایم کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة یهودیان چې ډېر زیات سود خواره و د سود کار پکې ډېر زیات راغلی و الله د ایمانو کې خو چې دا ایتونه لولمه نو د خپل مسلمان قوم حالت ته بنده وګوري چې نن مسلمان قوم هم دغه شان شوی دی امامتۍ مونځ ډېر کم خلک کوي ډېر کم خلک کوي اړو څه خبره ورته نه ښکاري امامتۍ مونځ پرېښودل او بل چې دی د زکات ورکول چې دی نو دا دومره لالچ او سود سیوا شوی دی چې دوی وایي چې ګینې په دې زکات باندې به دا پیسې کمې شي حالانکې قرآن څومره ښایسته
واضحه خبره کوي که نه چې الله فرمایي چې په سود کموم او په صدقه ډیروم. نو چې الله فرمایي چې ډیروم ته به یې څنګه کم کې او ډیر کې که نه چې زکات ورکوې په ټیک طریقه یو د خپل کالی مال د هغې زکات وباسې الله به پکې برکت اچوي. الله ډېر کم دغه ایښی د زکات څه دومره ډېر هم نه ده چې ګینې بنده وایي چې دا به څنګه شي په پوره لاکو روپو پسې 2,500 روپۍ دي که نه تاسو وګورئ 2,500 روپۍ صحیح نو دا ډېر زیات کم تعداد دی. خو په کار ده چې په اخلاص سره په مینه سره زکات هم ورکوو او خاص کر ځینې خلک په زبرګه کې ورکوي ځینې په شو قدر کې ورکوي او ځینې په رمضان کې ورکوي چې په کومو میاشتو کې تاسو ته اسانه وي نو زکات ورکوئ. یعنی کال چې کله پوره کېږي ستاسو په کالي باندې یا ستاسو په پیسو باندې ضروري نه ده. او بله دا خبره هم ده په زکات کې چې لکه تا نن زکات ویستو سبا ټول ختم که داسې خبره پکې نشته دی. د وخت د موقع سره یې ورکوه خو حساب وباسه. لکه فرض که ستا 50,000 زکات دی نو ته د ځان سره ولیکه چې دا 50,000 روپۍ زما د زکات دي. په ټول کال کې چې کله کله تا ته موقع ملاویږي مستحق یا د سره په یو موټی 50,000 روپۍ په یو لاس کې نه کله کله دله راځي نو 5,000 2,000 زر روپۍ 10,000 که نه چې څونه ته ورکولی شي موقع په یوه میاشت کې په بله میاشت کې خو په دې پوره کال کې ورکه. صحیح ده. نو دغه شانتې په دې طریقه باندې هم ورکولی شي. خو دا ده چې لیکل به کې چې سبا درته مسله نه وي چې هیره دنه نه وي که نه نو لیکل به کې. بل الله رب العالمین دلته د مانځه خبره کړې ده. د مانځه حکم چې دی نو دا ډېر زیات د ټولو نه اول چې بنده کافر او مسلمان شي نو اولنې څیز چې په د فرض شو نو هغه مونځ دی. ځکه چې لږ ساعت پس اذان وشي نو بس دی به پاسي او وضو به وکړي او مانځه ته به ودرېږي. نو د مانځه فضایل او اهمیت چې دی هغه ډېر زیات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چا د کور مخې ته نیر بهیږي او 15 وخته پکې لامبي د هغه په بدن باندې به خیرې پاتې شي. صحابه فرمایل چې نه نو وی فرمایل چې د قشان مثال د 15 منځونو دی که نه الله تعالی د 15 واړو منځونو په وجه باندې ګناهونه چې دی هغه معاف کوي. ستا د صغیره ګناهونه چې دی د اودس چاردام چې ته کې د دې سره ستانه هغه ګناهونه چې دی هغه وریږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث دی چې د هر منځ د خپل مخکینی منځ پورې د جمعې منځ د بلې جمعې د منځ او د رمضان یو رمضان د بل رمضان پورې د ګناهونو کفاره ده. خو شرط پکې دا دی چې کبیره ګناهونو نه پرهیز وکړي. سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله فرمایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه ذکر کوو وی فرمایل چې چا د مانځه حفاظت وکړو نو د هغه دپاره به دا مونځ د قیامت په ورځ نور وي برهان یعنی دلیل به او د نجات ذریعه به. او چا چې د مانځه حفاظت ونه کړو نو د هغه دپاره په دغه ورځ به نه نور یي نه به برهان یي نه به نجات یي او د قیامت په ورځ به د دې بنده د قارون او د فرعون او د حامان او د ابی بن خلف سره ملګرستیا یي. الله دې موږ ټول په امان کړي. الله دې موږ د دې خلکو د ملګرستیا نه په امان کړي او الله دې منځ زمونږ د پاره نور وګرځي. الله دې زمونږ د ټولو په منځونو کې خشوع خضوع راولي. ځکه چې منځونه خو الحمدلله مونږ کوو خو دا ده چې خشوع خضوع پکې نشته که نه کمزوري هم دغلته ده. او بیا الله رب العالمین فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة چې امداد حاصل کوي په صبر او په مانځه سره. نو منځ خو په قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر چې دا مونځ چې دی نو دا د بېحیایۍ او د بدۍ نه منع کول کوي. یو طرف ته خدا خبره شوه چې زما او ستا مونځ به مونږ د بدۍ نه د بدو نه د غلطو کارونو او د بېحیاییو نه منع کوي. ټیک ده. او که دا کار سره د دې چې مونځ هم کوه الله مکه بېحیایي هم کوه ګناهونه او غیبتونه او چغلۍ او سود او حرام او دام کوه نو دې مطلب دا دی زموږ مونځ بیا مونځ نه دی. بیا دلته کې سوچ پکار دی چې زموږ مونځ شو نو مونږ به د بدو نه بچ شو انشاءالله. بل الله فرمایي چې امداد حاصل کوي په صبر سره. نو خبره دا ده چې پریشانۍ او مصیبتونه او تکلیفونه او بیماری او دا خو د دنیا سره تړلی څیز دی. په دې دنیا کې خامخا په هر بنده باندې څه نه څه ازمایشي پریشاني. نو الله فرمایي چې د پریشانۍ او د مصیبت په وخت کې صبر چې دی او منځ دا دوه څیزونه ځان له مضبوط ونیسئ. په دې په ذریعه باندې به تاسو صبر حاصلوئ. مطلب دا چې د الله په یادو کې څونه مشغول یې که نه طبیعت دې پکې مصروف وي نو دومره به ستا پریشانی او ستا دا مصیبت چې دی هغه کمیږي. خود به کمیږي.
او ځینې مفسرینو دلته د صبر نه روجم مطلب اغستی دی چې روجم د صبر یو بهتري نظریه ده چې روجه نیسې نو صبر به د پکې پیدا کیږي که نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې کله به هم نبی صلی الله علیه وسلم ته څه پریشانی راغلله نو پخپله به هم په مانځه باندې مشغول شو او خپل کور والا ته به یې هم ووی چې مونځ وکئ، لکه په نفلو باندې به ودرېدو که نه. ما تاسو د صلات حجت خبره کړې هم وه که نه چې 2 رکعاته نفل ساده صلات حجت په اولني رکعت کې لکه 2 رکعتونه به ډکي نو د الحمد نه پس په اولني کې قل یا ایها الکافرون او په دویم کې به قل هو الله احد وي او بیا دغه د صلات حجت دعا چې ما درلیږلې ده. اکثر خلک وایي که نه وایي داسې ختم راته وښویه داسې ختم راته وښیه نو داسې ختمونه یا داسې څه ثابت نه دي. زیاتتر د نبي صلی الله علیه وسلم که تاسو وګورئ موږ به د قرآن طریقه خپلو د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه به خپلو ځکه چې قرآن نبي صلی الله علیه وسلم ګرځېدونکی قرآن و نو هر عمل د قرآن مطابق و که نه. نو نبي صلی الله علیه وسلم به هم د سختې د مصیبت د پریشانۍ په وخت کې د مانځه نه مدد اغستو او صبر به یې کوو. د صبر انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم په یو قبر باندې تیرېدو نو یوه ښځه ناسته وه او ژړلې. پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وایي د الله نه یریږه او صبر کوه. لکه هغې په زوره زوره جړا کوله نو هغې ورته وی ښځه خو ځان له په خپله جړا وه په غم و خاونې مړ و وی ځه خپل کار کوئ تا ته څه پته ده چې په ما څنګه مصیبت دی زما په شان مصیبت په تا نه دی راغلی ځکه داسې راته وی. نبي صلی الله علیه وسلم دې ښځې ونه پیژندو نو چې هغه څنګه لاړو پاک نبی صلی الله علیه وسلم نو خلکو ورته وی دا تو څه کوې تا خو نبي صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه. هغې وی الله حیرانه شو ډېره زیاته خفه شوه نو لاړه پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته او وی فرمایل وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاسو نه یې پیژندلی زه صبر کوم ښه. پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې صبر په هغه وخت کې کول پکاري چې کله صدمه راشي. وروسته چې ظاهره خبره ده لکه دا د بخاري شریف حدیث دی مطلب د نبی صلی الله علیه وسلم دا و چې وروسته خو پخپله چې میاشت تېره شي او 2 تېره شي او کال تېر شي هر بنده له صبر راشي که ډېر سخت غم هم جو چې دا وخت چې دی دا بهترین مرهم پټی ده که نه. خو خبره دا ده چې دا اولنۍ 3 ورځې صبر کول یا مصیبت ته باندې راشي فورا صبر کول دغه د مؤمن پهچان دی او مؤمن وی دی ته چې دی په شروع کې هم صبر وکړي. ټیک ده که نه. او بیا دغه شانتي کم خلک چې دا یقین ساتي چې مونږ به د الله سره ملاقات کوو د خپل عمل جواب به ورکوو مونږ ټول الله طرف ته ځو نو چې دا یقیني نو په هغوی باندې مصیبت چې بیا دومره غټه خبره نه چې یو بنده وایي چې زما دا دنیا ده سم چې د کافر فاجرو دا دنیا یي که نه او هغه وایي چې بس په دې دنیا کې به ناست یم نو چا چې په دنیا کې بیا ځي جو هغوی باندې خو بیا سیچل کېږي که نه. نو الله دې امان وکړي زموږ د داسې عمل نه او الله پاک دې په موږ ازمایش نه راولي او چې څه ازمایښونه دي الله دې راله په هغې کې بهترین صبر راکړي. آمین ثم آمین. صدق الله العظیم.